علامه دمیری صاحب وایي د منافق په مثال کې چې یو ځل د ځنګل د ځناورو او د مرغو یو میټینګ و چې راځئ خپلو کې سره یو کینو او یو مشترک مشر په خپل منځ کې مقررو چې هغه به ستاسو مشري زمونږ به مشري یعنی د مرغو به مشري د پارند او د چرند د دواړو به مشري د ځناورو به مشري یو مشر به مقرر دی ټول کېناسته بیا پکې چا سوال وکړه چې دا مشر به مونږ په میجارټي اکثریت باندې منتخب کوو که نه په کوالټیز باندې چا کې څه خصوصیات دي نو دی وایي چې مشر به په خصوصیاتو مقرر لہذا که ځناورو کې خصوصیات سیوو نو مشر به په دی کې مقرر او که په مرغو کې خصوصیات سیوو نو مشر به په مرغو کې مقرر نو ځناورو ته یې وایي چې شروع به د تاسو نه تاسو خپل کوالټیز شروع کړئ تاسو کې څه خصوصیات دي د هغې چې کوم متکلم لومبړه وایي هغه پاسه ویې چې زمونږ خصوصیاتو دپاره مونږ د زمري نوم پیش کوو اسد زمری چې دی ډېر بهادر دی ډېر شجاع دی ډېر زورور دی ډېر طاقتور دی د ده د پاسه څوک نشته که هاتي دی د ده نه یېرېږي که اوښ دی د ده نه یېرېږي که سانډه دی د ده نه یېرېږي ده کې ډېر طاقت دی او دی داسې دی او دی داسې دی او دی داسې دی نو دا خاپیرک وایي په مرغو کې ناست د ځان سره خپل کلکولیشن کو چې دا شی خو جوړې ځناورو پله ځي نو وایي دی پاسې دې ځناورو کې کېناست چې زه خو ځناور یم هغه یې ورته وایي چې ته څنګه ځناور یې وایي بچي تاسو راړئ بچي زه هم راړم زه خواږی نه اچوم زه ځناور یم دی وایي ګینې دا ځناور یې ګټي نو دی دې ځناورو پله لړ بیا د مرغو نمبر راغی مرغو ته وی تاسو خپل کوالټیز پیش هغه د شاهین نوم ورکړ تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین قاہستانی علامہ اقبال سے وایي د قاہستان شاهین په پوره دنیا کې مشهور دی چې په 100 کیلومتره کې دی اوچت پرواز کوي او دومره تیز نظر دی چې د شاهین د سترګو عمره دوربین دنیا لا نه پیدا کړي دومره لرې نظر لګي د بره نه چې په ځمکه باندې د میږیم ښکاري او دومره اوچت پرواز کوي څو ورځې او څو شپې که دی په دې هوا کې الوزي د ده وزر یې نه ستړي کېږي ډېر طاقت دی پکې دا ګډه او بیزه دی دکه شان په دې درېو ګوتو کې په دې پنجه کې اوچتوي او صفات یې ورله شروع کړل بیا دې خاپیرک کلکولیشن وکړه چې دا مرغۍ خو دا شی وړي نو بیا راپاسې وایي دې مرغو پله کېناست چې زه خو مرغۍ یم هغه یې ورته ویې ته څنګه مرغۍ تا چې اوس وایي چې زه بچي راړم ګای نه اچوم وایي دا وزر مې نه دي زه خو الوزم نو اتې الوزي اتې خو غوږونه زما د وزرو نه غټ دي خو دی خو نه الوزي زه خو الوزم وایي زه مرغۍ یم همدې پلی راټوپ آخري نتیجه دا وشوه چې علامه دمیري صاحب وایي چې د دوی خپلو کې سره اتفاق رانغی په مشر به دوی ته یې وایي چې یاره تاسو خپل حکومت چلوئ ځناور ورته یې مونږ به خپل حکومت چلو وایي لومبړې ورته یې وایي چې لږ صبر وکړو یو فیصله خو وشوه هغه دا چې د دې خاپیرک منافقت معلوم شو چې دی نه مونږ پله شو نه دی مرغو پله شو د خپله دشمني دواړو سره ښکاره کړه ځناورو سره مرغو سره نو علامه دمیري صاحب وایي دا غریب د ورځې هم نشي راوتی که روزي نو کارغان او مارغانې خوري او د شپې هم نشي راوتی که روزي نو پیشوګانې خوري اوس د مرغو هم دشمن دی او د ځناورو هم دشمن بس چېرته ونه کې الټه ځوړند دي غریب ګینې که چېرته والوزي پټ په تیاره کې بس بیا راځي یو خرنډې سره او داسې خرنډې سره دین خلي چې هغه خرنډې ته پیشو نشي رارسېدی باریکه خرنډی نو هغې سره دی الټه ځوړند دي دا د منافقت هغه اثر منافق سړی په دنیا کې هم ذلیل او خوار ټول عمر په یاره کې دی وخت تېروي چې یاره ما خو دا شیدت وکړه ده ته مې یو شان خبره ده ته بل شان چې ته پته ونه لګېږي خیر به ویني دا دواړه دشمنان به ماته یو شي نو الله وایي